بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مسلمانانو ورونو، السلام علیکم. تاسو ته دا پته ده چې زموږ موضوع را روانه وه، اول د ښځې او د خاوند حقوق، بیا په هغې کې موضوع دا را روانه وه، ټاپک یعنې باب دا و چې ښځه او خاوند به یو بل ته ځان ښایسته کوي. خو لهذا نن زموږ مضمون دا دی چې ښځه او خاوند به یو بل ته ځان ښایسته کوي، خو په شریعت کې دننه به دننه ځان ښایسته کوي. د هغه احکام چې کوم الله تعالی منع کړ دي نو هغې نه به منع کېږي، او چې کوم الله تعالی د کولو حکم کړ دی نو هغه د هغې حکم به راوړي، یعنې په هغې باندې به عمل کوي. ځکه چې دغه زیب و زینت د کافرانو سره مشابهت نه وي. یعنی دا مخکې حدیث دی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمائی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلی دی چا چې د یو قوم یعنی د بېدینه سره مشابهت یعنی یووالی اختیار کړو نو هغه د هغوی سره شو، یعنی په ګناه کې یا د قیامت په ورځ به د هغوی سره راپاسي. چې دغه مشابهت او زینت د نارینهو او زنانو سره او د زنانو د نارینهو سره مشابهت یعنی یووالی نه وي، ځکه په داسې خلکو باندې لعنت ویلی شوی دی. ذکا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویل دی په هغه سړو چې ځانونه مشابه کوونکي وي د زنانو سره، او په هغه زنانو چې ځانونه مشابه کوونکي وي د نارینهو سره. په دغه زیب و زینت د غرور او تکبر دپاره نه وي، لکه په حدیث کې راځي چې د عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جنت تبا نزی هاغه څوک چې د چا په زړه کې د ذرې د اوري ذرې یعنی د اوري یا د سور میږي برابر هم تکبر وي. یو سړي عرض وکړو یقینا هر سړی غواړي چې د هغه لباس یعنی جامې د ښایسته وي او داغه پیزار دی ښایسته وي. هغوی ورته وفرمایل یقینا الله تعالی ښایسته دی او ښایست خوښوي، تکبر خو حق دی که کول دي او خلق سپک ګڼل دي. یعنې چې دغه زیب و زینت کې د خپلو ویښتو سره د بل چا ویښته یو ځای کول، وریځې ویستل، پوښال لګول او د غاښونو په میاس کې د ښایست دپاره فاصله یعنی جدایي پیدا کول، ځکه دې کارونه منع راغلی ده. او داسې قسم زیب و زینت اختیار کوونکو باندې د الله رسول لعنت فرمایلی دی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ہے چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي دا الله تعالی لعنت ته یعنی پسر کې د بلچا ویخته لګون کی او چاله چې لګول شي او په پوخ خال لګون کی او چاله چې لګول کیږي او په بل روایت کې دا سراجی قال عبد الله لعن الله الواشمة والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا الأنا من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اللہ تعالیٰ لعنت کر دے پپو خال لگون کو اور چالچے لگو لگیگی اور رضی یوستن کو باندھی او پغاخونو کې د بارا د خایس فاصله پیدا کون کو باندې چې د الله تعالی د پیدایش بدلون کې دي سشیوی دی مالرا چې لعنت نوایم په چا چې نبی صلی الله علیه و وسلم لعنت ویل دي او هغه د الله تعالی په کتاب کې دي چې دي او سچې درکوي تاسو پیغمبر هغه واخلي او سچې د من کولو حکم کړی دی نو هغې نه من شي الله تعالی مخکې فرمایي په صورت بنی اسرائیل کې آیت نمبر 26 او 27 کې یعنی دا اسراف هم دی په دې کې اسراف کول په ذی بزونت کې هم د ګناه کار دی الله تعالی فرمایي ولا تبذر تبذیرا او ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا او مخرج کوي تاسو مالونه بیزایا په بیزایا خرج کولو سره یقینا بیزایا خرج کون کی دي د شیطانانو رونه دا مخ کې من دا موضوع چې خزا او خاون با یو بلتا ځان د شریعت مطابق خاصه کوي دغه خاصیت په د يهوديانو او د نصاراو سره مشابهت یعنی یواله ببګنوي نو دا موضوع په ګولو دوستانو مسلمانانو ورونو که زما په بیان کې څه کمې بیشي وي تا ټول من قرآن او حدیثونه راجمع کړي دي او مقصد زمون خلکو ته رسول دي که بیا هم په بیان کې څه کمې بیشي وي نو موږ ته د واتساپ په ذریعه باندې راولېږئ چې موږ د دې نه کمې راوباسو چې بیا راتلونکي تقریر کې هغه کمې او بیشي نه وي ځکه چې انسان ډېر زیات کمزور دی الله جل شانه دې موږ نه هغه کار واخلي چې یعنی خپل د رضا کارونه دي الله تعالی موږ نه واخلي او الله تعالی دې موږ په هغه لا روان کې چې هغه صراط مستقیم وي الله تعالی دې موږ ته د آخرت او د دنیا فائدې نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ